السلام علیکم قدرمنو ګرانو پښتنو دا ویډیو ډیره مهمه ویډیو بولم ډیر له معلومات ډکه ویډیو بولم د تاسې د نادرا د 1975-78 ریکارډ په حواله سره کیو فارم په حواله سره نادرا سره ټوکن پاکستانی په حواله سره او ټوکن د قبلیدا بعد کمیټې کونې بعد اجازت ملاویدا بعد به تاسې کوم کارونه تاسې ته بیا ګوري او بیا ګوري سټې ستیای دا ویډیو به تاسې باندې خپلو ضرورتمندو پښتنو سره به شیر کوئ هم او مکمل به ګورئ. تاسې یوه ویډیو هم مکمل نه ده کتلې بیا ماته 50,000 میسیجان به مې خود پراته وي پینډینګ 50,000 میسیجان پراته دي په وټساپ باندې ټلیفون باندې ټلیفون راځي دا ویډیو چې جوړوم دا ټیم په فلایټ موډ باندې موبایل لګولی ده بیا یې جوړوم. تاسې به دا ویډیو شیر کوئ او مکمل به ګورئ. که تاسې معلومات تاسې د سوالو جوابونه په دا ویډیو کې تاسې ته نستول ملاو بیا تاسې انشاءالله ګیله هم کوی شئ ټلیفون هم کوی شئ. خبره داسې ده د 1978 ریکارډ بیس به هم کوو ویډیو به لږ غټه سي ته به لږ اورې په غور باندې. د نادرا د پاکستان سټیزنشپ اکټ باندې په دویمه پیره کې په دویم سیکشن کې دا لیکل سوي دي ډایرکټ دا لیکل سوي دي یا کوم سی فارنر اکټ ده هغه به په ریفیوجیز باندې اپلای کیږي. پاکستان سټیزنشپ اکټ به په پښتنو په دغه بار راغلي خلکو څخه ریفیوجیز باندې خاص کر ریفیوجیز بل څوک نه دي راغلي پاکستان ته سوای افغانیان او افغانیان کې ظاهره خبره د پښتانه دي له موږ سره ډېر غټه ګوته سوې ده لکه موږ ته افغان موږ د سټیزنشپ اکټ باندې دعوه کوو دوی موږ ته یا ریفیوجیز اکټ کې به خبرې سره کوو. ماته او تاته کارډ ټولو پښتنو ته ریفیوجیز اکټ والی پناهګزین اکټ چې کوم جوړ کړی ده هغه په تحت باندې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډ ما او تاته ورغلا ویې کړل غلط یې کړل لالچ یې بولې هر څه یې بولې دوکه یې بولې هغه یې راکړله ما او تاته پی او آر کارډ ای سی سی کارډونه راکړل څه دا در واخلئ تاسو ته فری فنډ میلاویږي. خو له ما سره به ده څه کول زه پاکستانی 1978 75 65 60 ریکارډ لرم اوس هغه پریشانی ورته جوړې کړې هغه د ماته په ظاهره خبره ده دغه نو خدایم پیژ ما خو غلط کړي دي ما خو غلط ورسره وکول ما خو زیادتي ورسره وکوله ما خو حق وخوړ زه اوس دوی دا پالیسي شروع کړه پالیسي باندې راځو خبره بیا ورسره اوږدېږي. پالیسي دا شروع ده تاسو ته د 78-75 په ریکارډ باندې یو فارم ملاویږي کیو فارم ورته یایي سټیزنشپ فارم ورته یایي په هغې کې به څه کېږي په هغې کې به ته دا شی ثابتوي چې دا پی او آر کارډ ته ماته غلط راکړی ده زه دا کینسلول غواړم پاکستان سینایسي غواړم. اوس دوی موږ ته دغه شی اجازت راکړی ده چې ته دا فارم واخله بیا راسه کمیټې ته خپل ډاکومنټس پیش کړه دا سپین صفا ورته معلوم دي چې کوم ما څه ټیم داخل کړي دي څه ټیم ما څه ټیم رجسټر کړي دي دا ټول کیسې ته معلومې دي خو جان بوج کې چې کوم اوریجنل خلک دي چا چې ریکارډ ستا د پلار د نیکونو دلته راغلي دي کارډونه نه دي جوړ کړي یا په یوه مجبوري باندې یا په بله مجبوري باندې نادرا سره له پاکستان سره به موږ دغه بیس هم په عدالت په هایکورټ کې کوو چې ته له ما سره که دا ګیله لرې چې ما تر اوسه کارډ ولې نه دی جوړ کړی د ما د پاکستان ترتیب د 1900 که روان ده په 1929 کې آزاد شوی یې په 2000 کې د کمپیوټر راته راوړ د کوم تیزوالي یا د کوم د شناختي کارت خبر را سره کوي په 2000 کې د 25 کاله مخکې د راوړ د آزاد شوی 80 کاله مخکې نو ته چې پړه لیکه پنجاب یې پړه لیکه پاکستان یې زه خو هغه د په بلوچستان په غرو کې پروت یم زه خو هغه د خیبر پښتونخوا په غرو کې پروت یم ما ته خو تاسې بجلی نه راځي کمپیوټر نیټ او سیسټم خو پرېږده هغه خبرې به بیا بعد کې سره کوو عدالتو کې بیا موږ ورسره کوو هغه غم هغه د دفاع به د تاسې موږ کوو. بل اوس تا ته ټوکن هم ملاو سو کمیټې دې هم وکوله تا ته اجازت هم ملاو سو لاړ څه اوس دا کارډ د نادره تا ته در جوړ کړي اوس کیسه دلته شروع سوه تو خو یا زه له سرې پوخ سوم زه له بیمارۍ خلاص سوم اوس به د ما کار سیده سیده کېږي سیده سیده نه ده هلته هم هلته به تا څه شی غواړې ته د پاکستان پیدایشي پاکستان کې پیدا سوی نو د هغه دپاره به تا سره جنم پرچه وي آیا تا سره جنم پرچه سته نسته جوړه که جوړوي به آیا تا سره لوکل سته د هغه ټیم یا د دې ټیم
یا ستا یا نسته، د بچیانو ستا یا نسته، جنم پرچی به جوړوي، زوړ کارت چې د پلار د مور د چا جوړ سوی و هغه دې ورته پیش کو، 78 ریکارډ دې پیش کو. مطلب سیده کار نه ده. ته به که څوک وفات سوی ده په تا کې کورنۍ کې، هغه به ډیث سرټیفیکټ جوړوي، هغه به کینسل کوي. دا اوس قانوني تقاضي ورپره کوي، په هغو کې به تاسو پریشانه کېږئ نه. موږ پښتانه وکیلان څه دپاره دي؟ مشورې ځینې واخلئ، مشورې ځینې ترلاسه کوئ، لاره ځینې معلومه کوئ، په هغه لاره بیا نادرته پسې ورسئ. د تاسې کارونه به کېږي او د تاسې چې کله هم دا فارم منظوره سي بیا به تاسې نادره ته ولاړ سئ. نادره به تاسې ته برث سرټیفیکټ در جوړوي. تاسې چې به برث سرټیفیکټ غواړي، تاسې به لوکل او زوړ ریکارډ ورته پیښوئ. په خاندان کې څوک وفات سوی د هغه به تاسې وفات شو کوئ او هغه وفات سرټیفیکټ کینسلیشن بیا کوئ. بیا چې د چا ودونه سوي دي هغو به شادي شده شو کوئ، نکاحنامې به ور جوړوئ. نکاحنامې دې ور جوړې کړې، په هغو کې به بچیانو نومونه ور اچوئ، د هغو به فارسیانې بیا جوړېږي، بیا نور تقاضې چې کومې دي هغه به زوړ تقاضې کېږي. د چا چې برث سرټیفیکټ هغه به جوړېږي، د چا چې بې فارم ده هغه به جوړېږي، د چا سیناسي عمر ده هغه به جوړېږي. نو د دغو چې یو عام پاکستاني شهري دپاره د کوم ډاکومنټس ضرورت دی، ظاهره خبره ده له ما سره خو هغه نشته. زه مطلب پلار یم، د ما بچیان دي، د ما لمسیان دي، له پلاره سره نشته، له لمسیانو له بچیانو سره خلاصه نشته. نو دغه تقاضې به پر کولو کې تاسې پریشانه کېږئ نه، او نادره والو سره ریکویسټ دې پریشانه کوئ بیا نه. بل مجلس دا درته کوم سټې باره کې، دا کوم پروسس چې ته کوې، دا کوم یو لفظ که زه استعمال کړم بدتمیزي، دا کومې بدتمیزیانې چې دي عوام له پښتنو سره شروع دي، د پولیس له طرفه هراسمنټ کېږي، ګرفتاریانې کېږي، دکان ته ورسي، پیسې ځینې یوسي، یو کس یې 10 وارې ګرفتاره کړی ده، پیسې ځینې یوسي، بیا پرېږده، بیا بل ور ولږي، ورسه ما ګرفتاره کړو، ته ګرفتاره کړه، بیا هغه ورسي، هغه ځینې یوسي. مطلب ښه زبردسته میله ور شروع ده پولیس ماماګانو ته، هغه ګرفتاریان د پښتنو کوي. سټې اډران ترلاسه کول دي، د دې شي دفاع کول دي، یو ځای فیس ادا کوي، هم به ته په غیرت او په عزت او په خوند اوسې، هم به د فیملی اوسې، هم به ته سفر کوی سې، هم به ته کاروبار کوی سې، هم به ته خپل هر د زندگی معاملات ترلاسه کوی سې. اصل غټه خبره دلته ده چې دغه ټینشن دې ختم کو. سټې یو دارنګه اډر ده دا ټینشن در ختموي. دا ټینشن ختمونه ډېر پیسې پې لګېږي. په دې یوه خبره ته ټارچر چې د پولیس یا د بل له طرفه د بل له طرفه یا تا ګریبان ته لاس ور در ولوېږي، دا خو په 1 کروړ نه راپرېږدم او هغه لاسونه 10 وارې متوم ستر ګریبان را رسېږي. نو هر پښتون دغه رنګه ده. تاسې سټې اډرانو ته هم اپلای وکوئ، هر ځای په هر ښار کې اوسئ، هر ځای اوسئ، سټې هر ځای کېږي. که په کور پېښور کې ده او کاروبار په کوټه کې کوي، کوټه کې سټې اخیستی شي، هغه فیډرل اداره ده. د لاهور کې اوسئ، لاهور کې اخیستی شي، اسلام آباد کې اوسئ، اسلام آباد کې اخیستی شي، کاروبار بل ځای کې هلته اخیستی شي، زړه د چیرې غواړي هلته اخیستی شي. سټې کې ورتګ ضرورت هم نشته. خپل کور کښېنه، که د خطرې د ګرفتاري مه ورځه، کور کښېنه، خپله سټې په وکیل باندې ولګوه، ډاکومنټس ورپوره کړه، الله خیر صلاح. خرچه دې کېږي، مناسبه خرچه دې کېږي، مجبوري ده څه وکړو. 1 2 4 5 10 کسان وای، خو زه تر تاسې جار وم، قربان وم، صدقه وم، درته کړي به مې ول، نه در باندې رسېږم، هستې توفیق کوم، چا سره کېږي کوم، خامخا کوم، الله مې ویني. څه نه کېږي هغه بیا تاسې مرسته کوئ، تاسې به چنې نه وایي، تاسې به بارګیننګ نه کوئ. دا وخت د چنو نه ده، تاسې چنې ووایي او تاسې پیسې بچاو کوئ. له وکیلانو سره پولیس ماماګانو ته خو یو روپۍ مه ورکوئ. سټې واخله، یوه جیه واخله، که د کور 10 کسان یاست، که 100 کسان یاست، ټوله به دې په عزت باندې بغیر ټینشنه ژوند کوي. تر هغو پورې سنادره او قانون پاکستان او انټیریر منسټري او سیپرون او د تاسې کوم ځای